ها بسم الله الرحمن الرحیم. لاست ټاپک کې تاسو ته یاد چې مون خبره کړې وه چې آیا مونږ چې دینو د ابتدایي مسایلو خبرې کوو چې ابتدایي مسایل پاکستان ته کم راغلو. نو په هغه ابتدایي مسایلو کې کوم وکتل، نو په ابتدایي مسایلو کې ډیر زیات مسایل وو، لکه د نهري پانی مسله شوه. دا غي نه علاوه کوم وګورو د مهاجرینو مسله شوه. ټیک ده، د اساسو د تقسیمونو چې دینو مسله شونه، دا ټولې مسلې چې دینو دا چاته را روانې وي، د پاکستان ته را روانې وي. ټیک ده، اوس که دې ځای کې مونږ وګورو که نه، نو د جوناګړ نه به مونږ چې دی نو سټارټ اخلو چې آیا جوناګړ چې دی نو یو څه څیزو دا که تاسو ته یاد شي مونږ چې دی نو په دغه کې ویلو چې آیا پاکستان ته چې دی نو دغه نه ملاوېده، یو خاص ځای نه ملاوېده، هغه چې دی نو هندوستان ته ملاو شو. نو دغه شانتې که مونږ وګورو دې ځای کې، نو जूनागढ़ एरिया जो कम हुआ दादा जूनागढ़ एरिया, जूनागढ़ कराची के साहिल से 480 किलोमीटर के फासले पर एक छोटी साहली रियासत थी. ठीक था, मतलब दा چې دا یو ورکوټه غونډه کې چې دی یو ساحلی ریاست او اگرچہ آبادی زیادہ ہندوؤں کی تھی لیکن ریاست کا سربراہ مسلمان تھا. ٹھیک تھا، هغه دی کې آبادی زیادہ تر د چا وا د هندوانو وا، خو بیا هم چې دی نو سربراهي بچا کوله مسلمان وکوله. रियासत की वाली ने 15 सितंबर 1947 को रियासत का पाकिस्तान के साथ अलहाक का ऐलान किया. मतलब दा چې د ریاست چې دی نو اخره کې په 15 सितंबर 1947 باندې د पाकिस्तान سره د یو ځای کېدو چې دی نو څوک اعلان وکړ. कुछ हफ्तों के बाद भारत ने रियासत पर फौज कशी करके रियासत का इंतजाम संभाल लिया. मतलब دا چې هغه خو چې دی نو فیصله وکړه چې موږ بچا سره یو ځای کېږو، موږ پاکستان سره چې دی نو یو ځای کېږو. خو چې کله انډیا ته دا خبره پته ولګېده، نو هغوی چې دی نو فوج خپل ځای دغه ځای کې راکوز کړ او هغوی ته دا وویل چې نه، اوس به چې دی نو تاسو هغوی سره نه ملاویږئ، تاسو به چې دی نو انډیا سره ملاویږئ. ټیک ده، نو دغه شانتې د جوناګړ ایریا چې کومه وه هغه هم د پاکستان نه لاړ. ښه، که اوس جموں کشمیر ته راشو، نو جموں کشمیر ریاست जम्मू कश्मीर रुकबे के लिहाज से भारत की तमाम रियासतों से बड़ी रियासत है, जिसका कुल रकबा 1,35,900 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक 4 मिलियन नफूस पर मुश्तमिल थी. मतलब दा چې د دې आबादी هم ډیره ده او د دې मुरब्बा किलोमीटर چې کوم रकबा ده هغه هم چې دی نو ډیره زیاته ده، जिसमें 77% मुसलमान थे. मतलब دا چې په دې کې ऑलमोस्ट چې دی نو 77% په دې کې سو سیدل په دې کې مسلمانانو سیدل. قیام पाकिस्तान के बाद महाराजा हरी सिंह चाहता था कि वो अपनी रियासत की आज़ाद हैसियत बरकरार रख सके. मतलब دا چې کله قیام पाकिस्तान وشو، نو هغه دا خبره کوله چې آیا موږ چې دی نو یو آزاد ریاست چې دی نو برقرار وساتو. تاهم ریاست کا مستقبل ابھی واضح نہیں تھا. मतलब دا دی واضح مستقبل نو ښودلی شوی چې آیا کشمیر به چې دی نو کم سایډ ته ځي، څه چل به کوي، څه چل به نه کوي. इसलिए महाराजा किसी आखिरी फैसले तक दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और भारत के साथ मुआहदा जारिया हालात के जो कि तो रखने की मुआहदा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करना चाहता था. अगरचे पाकिस्तान ने महाराजा के साथ इस तरह के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन भारत उसके लिए तैयार ना हुआ. मतलब دا چې دی ورته د وی چې آیا موږ بچ دینو یو ځان له سټیټ په شو، یو ځان له ممالک په یو ځان له ملک په شو، خو هغوی باندې چې دی نو دی پاکستان سره یا भारत سره خبرې نه وې کړې. دي کنفیوز و چې آیا موږ پاکستان سره شو یا भारत سره شو. خو په دې کې اخره کې دا فیصله کېده چې دی اوس پاکستان سره چې دی نو لیکل وکړل چې اگر موږ کېږو، خو بیا چې دی نو भारत په دې باندې خوشحاله نو. जब क़याम पाकिस्तान और आज़ादी हिंद के बाद रियासत पहुंचना शुरू हुई तो रियासती बाशिंदों बिलखसूस اوس ګوره دې ځای کې هماغه خبره کېږي چې کله د قیام پاکستان ټایم چې دی نو راغی، نو چې کله قیام پاکستان ټایم راغی نو همدغه مسله وه چې آیا دوی چې دی نو دا وی چې یاره مونږ به چې دی نو چا سره ملاویږو. ښه، हाँ नदी से چې بالخصوص مسلمانوں में एक बेचैनी की कैफियत फैल गई. मतलब دا چې په هغوی کې چې دی نو یو بېچیني غونته کې راغله او هغوی ته ووایي چې آیا موږ به چې دی نو څه کوو، ځکه چې خامخا هغلته چې دی نو کم از کم څو 77% چې دی نو تا سره هلته مسلم اوسېدل. نو چې 77% تا سره مسلمانان اوسېدل، نو هغوی سره د خپل ځان غم پیدا شو چې آیا موږ به چې دی نو اوس کم سایډ ته ځو.
वो चाहते थे कि डोगरा महाराजा के चंगल से आज़ादी हासिल कर ले खो अगुई दा गोस्तल چې موږ څوک موږ چې دینو دا چې کم ډوګرا دی د آزادۍ نه موږ چې دینو لکه د قید نه موږ خلاص شو او موږ ځان خپل فیصله په خپل وکړو تاهم महाराजा इसके लिए तैयार ना था खो महाराजा चिकमो आगादी दपारा तैयार नो लिहाजा उसने मुसलमानों को दबाने के लिए रियासती एहलकारों के जरिए तशद्दुद का रास्ता अपनाया मतलब दा चाहता कल पता लगी दा उस पर असाबा निकार ने की और दा कातरा खराबीगी नोखा खबरदार चीज़ सूकमा जजेदेनो द्वीरक दबाव कम दीवान तशद्दुद उकम और दा तशद्दुद पर बेस बांधने में चितेनो सुकुमा د هغه تشدد په بیس باندې چې دینو زه د هر څه برقرار اوسات कश्मीरी मुसलमान जो हिंदू महाराजा की नीयत से खूब वाकिफ थे महाराजा की जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए मतलब दा چې کله کشمیریانو ته خامخا پته و چې آیا موږ سره چې کوم د महाराजा نه دې څه کوي د موږ سره ظلم کوي نو دې ته خله دینه خبرو چې کله ډیر زیات د ظلم وغیرہ زیات شو نو دې د وی چې آیا موږ له چې دینو څه پکار دی موږ له دې خلاف ودرېدل پکار دی और पहली बार पूंछ के मकाम पर बगावत का आगाज कर दिया मतलब दा چې पूंछ او मकामों पर आगाज باندې چې دینو دي سوکړل دي د بغاوت چې دینو اعلان وکړ इससे रियासत की हालत मजीद खराब हो गई मतलब دا چې خامخا سره یو قوم چې دینو روچت شو او غتا ته وی چې یاره زه چې دینو استاد ارس نه منم نو خامخا بیا چې دینو هغه صرف یو خبره خونی قوم وی پورا دا قوم دا پورا دغه د وجه چې دینو ټول حالات خراب شي چې کله تاسو ټول حالات خراب شو نو دا غي سره د ملک چې کوم حالات او د ریاست چې کوم حالات هغه ټول ارس چې دینو ډیر زیات خراب تراب شو अच्छा जब महाराजा की मुजालिम हद से बढ़ गई तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर कबाइल अपनी कश्मीरी भाइयों की मदद पर कमर बस्ता हो गए मतलब दा چې کله د महाराजा چې کوم ظلم وغیرہ او هغه ډیر زیات شو نو د صوبه سرحد خیبر پختونخوا के बहादुर कबाइल अपनी कश्मीरी भाइयों की मदद पर کمر بستا हो गए मतलब دا چې هغه سره بل لار نه نو دا چې کوم د خیبر پختونخوا دا بهادر قبایلو نو دي چې دینو کشمیریانو سره ودرېدل कबाइल और कश्मीरी मुजाहिदीन की मुश्तरका जद्दोजहद के सामने महाराजा की अफवाज बेबस हो गई मतलब दा چې کله د قبایل چې کوم او یا د کشمیر چې کوم مجاهدین او یا چې کوم دا غزه خلک را پاسېدلی وو نو هغه دونو جدوجہد سٹارټ کو او دا غوي چې دینو هر څه دومره برابر وو چې هغه بالکل د महाराजा چې کوم او د फौज वता बिल्कुल बेबस शो और दो तहार उमर और महाराजा हरी सिंह महाराजा श्रीनगर से जम्मू भाग गए और भारत से फौजी मदद की अपील कर दी मतलब दा चाहे तो पता लगा है जो उस दा तशद्दुद च कम कोमन उदान नगटमा नोखा खबरदार चीज सो कमा जैसे जेनु दा अरसो प्रेगदमा औजब नो आगे चरता लाड़ो श्रीनगर ता और श्रीनगर तलाड़ो نو سرینگر نه پس چې دینو هغه څوکړل هغه چې کم بھارت د بھارت نه چې دینو سو وستل وتی وی چې یاره زما تاسو فوج پکار دی او دا فوج مثله پکار دی ځکه چې ځالته چې دینو په کشمیر کې چې لږه شانتي دباو راغلی خیر ده کنه ها भारत के बाकायदा अफवाज के सामने गैर तरबियत याफ्ता कश्मीरी मुजाहिदीन और कबाइल को लड़ना मुश्किल हो गया मतलब दा जो उस अलता च देनो भारत द बाकायदा अफवाज का मोच या ट्रेड दो मतलब अगर स्किलफुल हो او چې کوم د مجاهدین و غیره د کشمیری مجاهدین چې کوم یا د قبایل چې کوم نو د خودونه ټرند نو د اغوی د لپاره اوس چې دینو دی ځکه ګران شو भारतीय अफवाज ने कश्मीर के आज़ाद किए हुए हिस्सों पर पेश कदमी शुरू कर दी उन हालात में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तानी सरहदात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफवाज पाकिस्तान को भारतीय फ़ौज की पेश कदमी रोकने के लिए 1948 में अहकामात सादिर किए गए और यूँ भारत और पाकिस्तान के अफवाज का पहले बार आमना सामना हुआ भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये लड़ाई 1 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक रोक दी गई मतलब दा چې ګوره مسله د دې ځای نه سٹارټ شوه چې آیا سرینگر ته چې کله هغه سرینگر نه هغه لاړو جموں ته نو هغه څه وکړل هغه باره ته دا وایي چې زما ستاسو د مدد ضرورت دی نو هغوی څه چلو کو هغوی چې دی نو خپل فوج کشمیر ته راولېږه ټیک ده او چې کشمیر کې کم آزاد ځای نو هغه ځای ته دی راولېږه په دې حالاتو کې چې دی نو چې کله آزاد کشمیر ته دیدار وایي نو دغه ځای کې د پاکستان سرحداتو ته هم چې دی نو مسله سٹارټ شوه چې د پاکستان سرحدات د مسله سٹارټ شوه او د هغوی د تحفظ خبر وکړه نو خپل افواج پاکستان چې کوم د پاکستان چې کوم فوج
هغوی د هغوی د دا یاره وه چې آیا هسې نه چې دی نو دوی چې دی نو مخکې راووړ. نو هغوی څه چل وکړو، هغوی چې دی نو هم چې دی نو رامخکې شو په 1948 کې، او هغوی خپل احکامات چې دی نو راغشت، او د هغې احکاماتو په ذریعه باندې چې دی نو د بھارت او د پاکستان چې کوم افواج و هغه په لومړي ځل څه شو، مخامخ شو یو بل ته. ٹھیک ده. په دې کې چې دی نو څه چل وشو چې کوم بھارت اور پاکستان के दरमियान ये लड़ाई 1 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक रोक दी गई. मतलब دا چې د بھارت او د پاکستان په منځ کې چې دا کوم جنگ سٹارټ شو، نو دا په 1 جنوري باندې چې کوم په 1949 کې، ٹھیک ده، اقوام متحده کې یو قرارداد د هغې په بیس باندې چې دی نو دا ودروله. ځکه چې که دا ودرېدلې نه وه نو د دې نه به نورې مسلې هم جوړې. ښه، बारह जनवरी 1948 में मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पेश कर चुका था. अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल उस गुरदीदा की खबरदार च भारत से चल करो इंडिया च दिन 48 की मसले कश्मीर च दिन अक़वाम मुत्तहिदा की च दिन पेश करो. अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में दोनों ममालिक के नुमाइंदों ने अपने अपने मौक़िफ़ पेश की, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि कश्मीर के मुस्तक़बिल का फैसला वहाँ के बाशिंदे अस्तवाब राय के जरिए करेंगे. ये फैसला दोनों ममालिक भारत और पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया, लेकिन बाद में भारत हिली बयानी करने लगा और यूं आज तक कश्मीरी अस्तवाब राय के जरिए से अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने की मुंतज़िर है. मतलब दा چې کله چې په انډیا چې دی نو هغه څه وکړل په 1948 کې چې کله خپله مسله چې دی نو پیش کړه په اقوام متحده کې، نو د هغې اقوام متحدې والا ورته دا ووایي چې آیا موږ به چې دی نو په دې باندې مسلې نه جوړو. چې کوم د هغه ځای خلک دي، هغه ځای خلک به چې دی نو بس خپل موقف پیش کړي او هغوی به چې دی نو خپله استواب رای وکړي، او استواب رای په ذریعه باندې به چې دی نو هغوی دا خپل مطلب دا چې دا کومه ایریا هغوی ځان له ډیفاین کوي چې وایي چې پاکستان سره کېږي، وایي چې انډیا سره کېږي، چې چا سره کېږي، بس هغوی سره به شي او دا مسله به حل شي. خو بیا بعد کې چې دی نو بھارت ته دا منظوره نه وه، او اوسه پورې چې دی نو که تاسو وګورئ نو د کشمیر مسله سټارټ ده. صحیح نه؟ ښه، اوس راځو قائد اعظم کا تصور پاکستان. د قائد اعظم چې دی نو د تصور پاکستان په باره کې چې دی نو څه خیال، مطلب دا چې هغه څه سوچ کړو چې آیا زما پاکستان به چې دی نو ویسي نه. हाँ, कायद-ए-आज़म का तस्वुर पाकिस्तान. क़याम पाकिस्तान के बाद इस नौज़ायदा मुसलमान मुमलिकत के बारे में मुल्क की सियासी, मजहबी और दानिशवर तबक़ात में मुख्तलिफ तस्वुरात पाए जाते थे. मतलब दा چې کله क़याम पाकिस्तान وشو نو په هغې کې ډېر مسلمانان داسې وو چې د هر چا یو خپل سوچ و، هغوی دا غوښتل چې مونږ چې دی نو مطلب یو ریاست چې دی نو جوړېږي نو په هغې کې به چې دی نو کم رولز وي، هغه به چې دی نو مونږ څنګه چلو، څنګه حساب سره به چې دی نو یو ملک چې دی نو روانېږي، او څنګه به چې دی نو مونږ مطلب دا ملک به چې دی نو په دې کې به کم اصول داسې وي چې هغه به چې دی نو مونږ په دې باندې به دا ملک چې دی نو روان وي. نو په هغې کې چې دی نو د ټولو نه امپورټنټ خبره چې دی نو هغه د قائد اعظم محمد علي جناح وه، چې هغه دا ووایي چې یاره مونږ به چې دی نو څنګه چې دی نو لکه مطلب یو ملک کې که هندوز اوسېږي، که په هغې کې چې دی نو عیسائی اوسېږي، که د هغې نه پس مسلمان اوسېږي، نو څنګه به چې دی نو اوسېږي. ټیک ده. نو هغوی چې دی نو دا خبره وکړه. اوس په دې کې مختلف طبقاتو چې دی نو دانشورانو، مذهبي سکالرزو، د هغوی ټولو چې دی نو خپل سوچ. تاہم بانی پاکستان نے مختلف اوقات میں اپنا تصور بہت واضح الفاظ میں بیان کیا. सबसे अहम और वाज़ेह अल्फाज उन्होंने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के दस्तूर ज़ार ज़मनी से खिताब करते हुए अदा किए. मतलब دا چې قائد اعظم خپل خبرې چې دی نو ډېرې واضح کړې وې، او ډېره واضح خبره په هغه ورځ باندې کړې وه چې کوم دستور سازي اسمبلی ته چې دی نو د چې کوم بیان کړو، او دستور سازي اسمبلی ته د کله بیان کړو په 11 اگست 1947 باندې. اوس هغه بیان چې دی نو سو نو هغه به اوس مونږ دلته ووایو. अगर तुम मिलजुल कर काम करो और माजी को बुला दो और पुराने झगड़े दफन करो तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी. क्लियर है?
अगर तुम अपनी माजी को तब्दील कर दो और एक जज्बे के साथ मिलजुल कर काम करो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हो। तुम सबसे अव्वल, दवैम और आखिर में इस रियासत के शहरी हो, जहाँ सबकी हुकूक मराहत और जिम्मेदारियां बराबर हैं। अगर इस जज्बे के साथ काम किया जाए तो तुम बेइंतहा तरक्की कर सकते हो। हम इस जज्बे और बुनियादी उसूल के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम तमाम इस मुल्क की बराबर शहरी हैं, ख्वाह तुम किसी भी मजहब, कबीले और कौम से ताल्लुक़ रखते हो। इसका रियासत के कारोबार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें यही मिसाली उसूल अपनी मद्देनज़र रखना चाहिए, तो वक्त के साथ तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि हिंदू और हिंदू ना हो रहेगा और मुसलमान मुसलमान ना रहेगा, मजहबी लिहाज से नहीं क्योंकि वो हर शख्स का ज़ाती मामला है, लेकिन सियासी लिहाज से बहैसियत इस मुल्क की शहरी की। मतलब da gura ډېرې کلیر خبرې هغه کړې وي. کلیر خبرې دا وي چې آیا مطلب دا چې که تاسو د ملک دپاره سکول غواړئ نو په هغې کې به دا خبره نه وي چې آیا دا چې دی نو مسلمان دی، دا هندو دی، آیا زه چې دی نو مطلب وي که تاسو یو ځای اوسېدل غواړئ او تاسو چې دی نو مطلب دا چې مطلب هغه دا خبره کوله چې که تاسو یو ځای اوسېدل غواړئ او تاسو خپل ژوند چې دی نو دا ماضي کې چې ستاسو څونه مسلې راغلي دي، که ستاسو په مذهب په بیس باندې وي، که ستاسو د کاروبار په بیس باندې وي، یا که د نور څه په بیس باندې ستاسو څه مسلې راغلي دي، نو هغه مسلې تاسو هېرې کړئ او د هغې مسلو نه چې دی نو اسم نه جوړېږي او اوس تاسو په یو خپل ریاست کې اوسېږي. نو چې کله تاسو په یو خپل ریاست کې اوسېږئ نو د هغې شهري یې تاسو، د هغې اوسېدونکي د هغې اوسېدونکي په بیس باندې چې دی نو تاسو د خپل ملک دپاره ترقۍ سوچ وکړئ. ٹھیک ده. مطلب دا چې هر یو کس یو خپل جذبې لپاره سوچ کوي چې آیا زه به د دې ملک لپاره زما دا سوچ دی او زه به دا کوم. نو چې زه دا کوم نو زه به د دې لپاره څه کوم، زه به د دې لپاره چې دی نو یو بنیادي اصول دي چې هغه به زه بالکل یاد ساتم. لکه مطلب دا چې زه به د مذهب په بیس باندې جګړې نه کوم یو کس سره، بالکل میل جول کې به چې دی نو اوسېږو، د خپل ملک لپاره به چې دی نو څه کوو، د خپل ملک د رقې لپاره به چې دی نو سوچ کوو. हाँ, د دې نه بس जब हम इस तकरीर पर गौर करते हैं तो दीदा किसे हुई जब हम इस तकरीर पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि ये ख्यालात ऐसे मौके पर जाहिर की गई जब पूरे बरसगीर में फ़िरका वाराना फसादात ने तमाम लोगों को घेरे में ले रखा था. मतलब सब چې کله دا دونه ډېرې خبرې دا صفا خبرې وشوي، نو مطلب دا چې په بر صغیر کې فرقه ورانه فسادات ډېر زیات وو، فرقې پکې زیاتې وي، لکه د مذهب په نوم باندې نفرت، د اوچت او د لاندې په بیس باندې نفرت، د غریب او د مالدار په فرقې باندې چې دی نو نفرت. دغه شان دي که تاسو وګورئ نن سبا کې چې دی نو ستا په مسلمس کې چې دی نو څونه فرقې جوړې شوي، د هغې په بیس باندې نفرت، یو فرقه د بل فرقې نه نفرت کوي، بله فرقه د بلې فرقې نه چې دی نو نفرت کوي. په پاکستان کې د ټول نه غټه مسله د سني شیعه ده. ٹھیک ده. نو دغه شانتي مطلب دا چې بر صغیر کې چې دی نو هغه ټایم کې چې دی نو سره روانو فرقه ورانه فسادات ډېر زیات روان. نو د دې د وجې چې دی نو قائد اعظم محمد علي جناح دا خبره وکړه چې تاسو څوک یې، تاسو چې دی نو ماضي کې چې تاسو سره سم شوي دي، جګړې شوي دي، هر یو شی شوي دي، که د مذهب په بیس باندې، که ستاسو د پرسنل پیسې حساب باندې چې دی نو جګړې وغیرې، نو هغه هېرې کړئ او موو آن شئ، د پاکستان د ترقۍ لپاره سوچ وکړئ. हाँ, लाखों मुसलमानों और हिंदू फिरका विरायत के बैंड चढ़ रहे थे. तब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फिरका विराना हम आहंगी की बात की और बर्दाश्त और मिलजुल कर काम करने की तलकीन किया. उमा का खबर है कि कायद आज़म उमदा का खबर कोला है कि तासु जो देनो खपल फिरके विरायत प्रेदे और को मुसलमानी और को हिंदू है नो तासु द खपल द मुल्क द तरक़े द पारा सोच. कायद आज़म ने ये भी फरमाया कि मजहबी रवादारी और गैर मुस्लिम के हुकूक को इस्लाम की ऐन रूह के मुताबिक हो. उन्होंने मजीद कहा कि इसकी तालीमात ही हमें जमहूरियत और बराबरी का दर्स देती है और उन्हीं के उसूलों के मुताबिक हम कारोबारी रियासत चलाते हैं. मतलब दा چې मुसलमान دی نو هغه به چې دی نو غیر مسلم دپاره خپل حقوق ورکړي او بله خبره دا چې هغه مطلب داسې نه کوي چې هغه دی چې دی نو ټیک د غیر مسلم دی اقلیت دی خو هغه دی پاکستان ته چې دی نو نقصان ورسوي، نه هغه به چې دی نو هم دا د ریاست دا خې دپاره سوچ کوي او بله خبره دا چې که مطلب یو تعلیمات دي
نو مطلب دا د جمهوریت او د برابرۍ لپاره دي. ټیک ده، مطلب که ملک یو چلیږي نو موږ به په جمهوریت او په برابرۍ باندې چلو، او د هغې په مطابق به چې دی نو کاروباري ریاست چې دی نو هم چلیږي، هغه به د څه په بیس باندې د حقوقي اسلام په بیس باندې. ټیک ده، نو دا ټولې خبرې دغه شان دي چې دی نو را روانې. که موږ د مسلو سوچ وکړو، که موږ بیا دلته د قائد اعظم سوچ وکړو چې هغه څه خبرې کړې وي، نو دغه هغه ټولې خبرې وي. ټیک ده که نه؟ ښه، اوس دې ځای کې که موږ وګورو نو دې ځای کې به موږ دا ټاپک چې دی نو ختم کړو، او بیا به انشاءالله چې دی نو بل ټاپک چې دی هغه به بیا نیو ټاپک سٹارټ کوو چې هغه موږ سره دی. یو منټ، مهاجرین کی آبادکاری، مطلب دا چې موږ سره چې دی نو د مهاجرینو آبادکاری څنګه کېده. ټیک ده، نو په هغې کې به چې دی نو خبره کوو.